د موبایل په ذریعہ باندې معمولی کیږي. څه خو تاسو چې څوک دغه کار کوي هغې ته به د هغې ډېر صورتونه او حالتونه معلومي. ما چې څومره معلومات کړي دي د هغې حده پورې درته وایم. یو آنلاین کاروبار دی په امریکا کې او په جاپان کې شی په دکان کې پروت دی. د دې ځای نه موبایل کې راله دومره د هغې قیمت دی تا واغستو بیا بل ځای کې خریدار دی هغه ځای نه تا خرڅ کو نه دې شی لیدلی دی نه دې شی قبض کړی دی د هغه ځای نه هلته کې باروبار په بل خرڅ شو. دا کاروبار ناجایز دی. ولی ناجایز دی؟ ولی په موبایل کې کېږي ځکه ناجایز دی او قرآن کې دا موبایل دی چې ته وایې ته موبایل باندې کاروبار ناجایز دی. نه اصول شریعت ته ګورو د اصول شریعت ته ګورو چې د اصول د شریعت مطابق دا ټیک دی که ټیک نه دی. اصول د شریعت دا دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي چې ربح د ما لم یضمن کم شی چې د هغې ستا باندې تاوان نه پرېوځي په هغې کې ګټه کول حرام دي. نو کم شی چې تا قبض کړی نه دی ستا په قبض کې نه دی راغلی د دې شي ستا باندې تاوان نه راځي زمان نه راځي. دا چې د چا په قبض کې دی دا شی تاوان یې په هغه پرېوځي نو په دې کې تاله ګټه کول حرام دي. اخترو کې لوی اختر کې دا مسله بار بار موږ کوو ښه تا د چا نه څاروی واغستو قبض کړی دی تی نه دی او د هغه په بانډه کې ولاړ دی پیسې دې ورکړي دي شپې له څاروی مړ شو څه چلو شو دا څاروی ستا مړ شو که د هغه مړ شو دا څاروی ستا نه دی مړ دا د هغه مړ شو که دې پیسې نه دي ورکړي پتا پیسې ورکول نشته که دې ورکړي دي خپلې پیسې واخلې څاروی د هغه مړ شو ولې ته قبض نه وکړی که نه پتا باندې د دې څاروي تاوان نه راځي ځکه چې ته قبض نه دی کړی تا راوویستو بیا دې هغه سره امانت کو اوس مړ شو ستا مړ شو ته قبض کړی دی اوس د هغه سره امانت مړ دی پیسې د هغه دي څاروی ستا مړ دی. اوس دغه شی چې کوم ځای کې د چا په دکان کې کوم ځای کې هم پروت دی تا قبض کړی نه دی نو دا د قبض کولو نه مخکې په بل ځای باندې خرڅول دا ربح د ما لم یضمن دا او حدیث کې د دې نه منع راغلی ده. یو طریقه یې کېږي. اوس بل سوال راغی که نه د لاهور نه د سیخانو ټرک را روان دی او د دې ځای نه سړي اغستی دی او وایي دا اوس فلانکي ځای کې فلانکي ته خالي کا د سیمټو ټرک فلانکي ته خالي کا مال باروبار لا د دکان ته منډی تندې را رسېدلی دی او ځي او بل ځای خرڅوي. آیا د دې به څه حالي؟ د دې حل شته که نه؟ حل یې دا دی چې کوم شی تا واغستو نو یا به په خپله قبض کوي یا به د وکیل په لاس قبض کوي. دغه ټرک والا دغه کنټینر والا هغه به خپل وکیل جوړ کړي چې فلانکي ځای کې زما مال دی هغه مال د هغه نه قبض کا وکیل ستا شی قبض کو دا ستا قبض دی. اوس تا که په خپله ستا منډی ته او ستا لاس نن دی راغلی خیر دی بل ځای خرڅولی شي. خو ګورې د موبایل په کاروبار کې هېڅ قسمه قبض نشته نه په خپله نه د وکیل په لاس. دا کاروبار غلط دی. دویم پیسې په موبایل کې ډالرې جمع کوي او هغه پیسو باندې بیا څه معلومه ګټه راځي دغه ګټه حرام ده ځکه چې مضاربت موږ ووي کله چې معلومه ګټه به نه وي اگر چې هغه وایي زه پې کاروبار کوم معلومه ګټه به نه وي. او د ډېرو خلکو نه دا تاسو د دې شي نه چې خبر یې جو هغو ته ښه پته ده 15 ارب روپۍ په دې ړمبو ورځو کې بس یو پیره ورکړي بله پیره ورکړي نو چې هغې دغسې جمع کړي په یو ځای باندې څه شو څه شی چې تاسو ته وایي هغه شی بند شو هغه پروګرام یې د سره اړو ویب سایټ یې بند شو قیصه خلاصه شوه پیسې غل کې شوې نو دومره لږ په خپل لاس خپل اختیار باندې کار کوئ. بل کاروبار په موبایل باندې کېږي او هغه دا دی تاله کار درکړي ماله مضمون ولیکه ماله معلومات د یو شي راکه ته معلومات را جمع کوئ هغه ته دا ټیم نشته د معلوماتو ورته ضرورت دی د فلانکۍ کمپنۍ فلانکي کاروبار یا څه مضمون لیکل دي د تعلیم یافته طبقې والا یا څه مضمونونه لیکي په څه خبره باندې او هغه مضامین هغې ته بیا آنلاین لیږي او د هغې په عوض کې هغه ورله پیسې را لیږي نو دغه قسمه کاروبار هغه چونکې د نه مضاربت دی نه تجارت دی هغه څه د محنت او څه د عمل په عوض کې مزدوري ده نو که تا دغسې آنلاین خپله
هغه محنت ولېږه هغه دله پیسې راولېږلې څه نقصان پکې نشته. د دې نه علاوه نور هم څه ډېرې طریقه کارونه دي پکې، خو د مشکوک کار نه ځان ساتل پکار دي. حلال کار، جایز کار، معلوم کار، کم کار چې هغه مشکوک وي د حلال او حرامو کېدو منځ کې، نو د هغې نه هم ځان